اساتذه کرامو، قدرمنو شملورو، والدین صاحبینو او سټوډنټس، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. چې د یو داسې عظیم ټولنې مخې ته زه ولاړ یم او خبرې کوم، دا د علم او د علمیت خبرې دي. دا د دې په مخ باندې دنیا ودانه ده. ما خو به تر اوسه پورې ویل د بورډ خو پکې خصوصي شکریا ادا کوم چې شفافیت یې راوستی دی، خو د دې نورو خلکو یو ټرائنګل دی: اساتذه، والدین او سټوډنټ. د دې ټولو چې د یو بل سره هغه ربط نه او هر یو خپل بهاب باندې کوشش نه کوي، نو دا مسله هغه شانې انجام ته نه رسي. زه خو به دا ووایم چې اساتذه خو الله سبحانه وتعالی یو داسې مخلوق پیدا کړي وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راته نو هغه ته دا نه ویل چې تا موږ پیغام دغه جوړو، چېرته ولی دې جوړو، یا دې چېرته بادشاه جوړو، یا دې ګورنر جوړو، یا دې بل څه جوړو. هغه ته یې موږ تا معلم جوړو دنیا ته دي. نو د استاد خو ډېر عظیم وکړه. دا اساتذه خو پکې پته لګي چې یاره که دوی محنت نه وی کړی په بورډ کې به د دې سټوډنټانو پوزیشن نه اخیستی. خو زه د والدینو ډېر زیات مشهور په دې یم چې د والدینو 12 کې چې کوم ماشومان سبق وایي دا د کور کارونه کولی شي په پخواني رسم و رواج مطابق. دا دلته چې د پنچري په دکان کې کینی او که د مکینک په دکان کې کینی او که دکانداري پې کوي، نو ډېرې د کور هغه خرچه خلکو له ګټي. خو زه د دې خپل قام، د دې خپل وطن، د دې خپل ملت په دې مشرانو، په دې والدینو باندې فخر کوم. ویاړم چې زه په دې قوم کې پیدا یم چې دوی په سعودي کې شګې وړي، سختې تېرئ، مزدوریان یې کوي، بلاک وړي، ګرمي یخني کې تېرېږي، خو هغه پیسې راوړي او د خپلو بچیانو په تعلیم باندې لګوي. زه سلام کوم داسې والدینو ته، دغه والدینو لپاره زه چې دوی دومره زمونږ هغه نسل چې مونږ د څه وخت کې د یو نوابۍ په دور کې وو چې دلته تعلیم جرم و، په هغه دور نه مونږ وروسته پاتې شوي خلک وو. خو نن د دې والدینو هغه انحد چې هغه د حد نه زیات محنت او د اساتذو محنت نن مونږ دې مقام ته راورسولو چې په ټول پاکستان کې پښتونخوا په ټاپ ده په تعلیمي لحاظ باندې، او په ټوله پښتونخوا کې ملاکنډ په ټاپ دی باندې. زه دغه ماشومانو ته مبارکي ورکوم چې تاسو نن چې ستاسو په سرونو کومه شمله ده، کومه څېره ده، دا ستاسو د محنت او د کاوشونو نتیجه ده. زه تاسو ته دا وایم چې یاره هېڅوک هم په دې دنیا کې داسې نشته چې هغه یو کار نشي کولی. انګریزان لګیا دي امپاسبل ټکي د ډکشنریانو نه وباسي. امپاسبل او څه شی نشته، هر شی ممکن دی او هر کار ممکن دی. لږ محنت غواړي. زه تاسو ته مبارکبادي در کوم د زړه د تله، ستاسو ته، ستاسو اساتذو ته، ستاسو والدینو ته، ټولو ته د زړه د تله مبارکي ورکوم چې نن تاسو په دې حال کې ناست یئ. ستاسو پلاران او ستاسو اساتذه هغوی د فخر نه سرونه اوچت دي. نو زه تاسو ته مبارکي در کوم. بیا دا هم وایم چې دا څومره ساینسدانان چې دنیا ته راغلي دي، نه د دوی لاسونه څلورو، نه سرونه دوو، نه بل څه وو، ټول همدغه شانې سیم زموږ په شان انسانانو هغې محنت کړی. او دا به درته ووایم چې نن چې نوره دنیا، مغربي دنیا کوم حد ته رسېدلې ده، دا حق زمونږ او چې مونږ رسېدلي وی. ولې چې اولني ساینسدانان که تاسو خوارزمي وګورئ، که ابن بطوطه وګورئ، که ابن سینا وګورئ، که داسې ډېر به درته زه ساینسدانان چې حسابوم، دا ټول مسلمانان ساینسدانان تېر شوي دي. هغو خلکو محنت کړی په دنیا کې. نن هماغه د څو صدیانې بعد مونږ د هغو نومونه ویو. مونږ کې زمونږ په دې سټوډنټانو کې د دې دنیا، د دې پاکستان نه، د ملاکنډ نه، د ټولې دنیا ټاپران شته، د ټولې دنیا ساینسدانان پکې شته، د ټولې دنیا پوهان پکې شته. لږ محنت غواړي چې تاسو لږ محنت وکړئ، چند کلونه محنت وکړئ. زه تاسو ته د وس نه لیکل در کوم چې د محنت نه شاته هر هغه کامیابي ده. څوک چې کومه کامیابي غواړي، محنت لږ په دغه کې شرط دی. نو زه ستاسو چې ګوره دا د ژوند ستاسو آخري کال خو نه و چې دا آخري کال او تاسو مایوسۍ ته ځئ. تاسو چې څومره یو څوک تیز جمپ لګوي، هغه ورته لږ رسو کېږي، هغه بیا د هغې نه هم تیز جمپ لګولی شي. تاسو د تېر شوي کال د دغې سبق چې کم یاد کړی دی، د نوي کال ورسره د هغې نه زیات محنت وکړئ. زه تاسو ته د وس نه یقین دهاني در کوم
چې راتلونکي کال ټاپران به هم هغه کسان یې څوک چې پاتې شوي دي چې محنت یې وکړي. زما دروازې 40 ګنټې تاسو ته کولاو دي چې څه قسم خدمت وي زه به ستاسو د صفایي په حیث باندې ستاسو ډېره مننه کوم ستاسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. ډېر زیات محترم معزز د ملاکنډ بورډ چیئرمین صاحب نسیم خان، پروفیسر زمین گل صاحب سابقہ چیئرمین صاحب ملاکنډ بورډ، پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ڈین یونیورسٹی آف ملاکنڈ،